قاضي فیض عیسی پرون اخرنۍ ورځ وه. قاضي فیض عیسی تلو نه پس د پاکستان عوامو یوم نجات هم منو کړی دی او هغه خلکو ورپسې هم خبرې کړي دي کم خلک چې د قاضي فیض عیسی په طرف باندې کوم خلکو چې قاضي فیض عیسی حمایت کړی دی هغه هم قاضي فیض عیسی پسې خپل اخلاق کولو کړی ده ځکه قاضي فیض عیسی په خپل دور کې د پاکستان چیف جسټس عہده اغشتو نه پس چې کومې فیصلې کړي دي ډېرې مشکوک فیصلې کړي دي د ډېرو خلکو په تنقیدونه پی ټی آی سره سپیشلی نا انصافي شوی و دغه په دور کې چا ورپسې خبرې کړي دي څه ویلي دي په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. قاضي فیض عیسی خپل الوداعي پروګرام کې هم ټیټ سترګې ناست و چې په هغې باندې هم ډېرو زیاتو صحافیانو خبرې کړي دي په هغې باندې هم ډېر زیات میمز جوړ شوي دي. یو صحافي ورپسې ویلي دي چې قاضي تیری زندگی شرمندگی. ډېرو خلکو ورپسې میمز جوړ کړي دي چا پکې یو څه ویلي چا پکې بل څه ویلي چا پکې ویلي چې قاضي صاحب تلو نه پس سپریم کورټ په ډیټولو باندې وینځل پکار دي د سپریم کورټ نه د قاضي فیض عیسی د خپو هغه نشانونه هم د قاضي فیض عیسی د ناستې پاستې د قاضي فیض عیسی مکمل سیستم د سپریم کورټ نه ختمول پکار دی او په ډیټولو باندې سپریم کورټ وینځل پکار دی. قاضي فیض عیسی خپل دور کې ډېرې بدترین فیصلې کړې وي. بلاول بوټو یو قسم له تعریف کړی دی خو په تعریف کې قاضي فیض عیسی حوالې سره هغه مکمل حقیقت ښکاره کړی دی. بلاول بوټو بی بی سی ته انټرویو ورکوله چې په هغه انټرویو کې بلاول بوټو ویلي دي وایي که چېرې قاضي فیض عیسی نه وی نو بیا مونږ آئینی ترمیم نشو کولی. مطلب د آئینی ترمیم مکمل سهولتکار چې کوم هغه قاضي فیض عیسی او سبا چې همدا خلک په دې آئینی ترمیم کې ګیریږي کنه نو دوی به ټول نه پیله ګوته چې کوم دی قاضي فیض عیسی لنیسي چې کې سهولت 63A قانون چې کوم هغه مکمل بدل کړل شو امول قاضي فیض عیسی کړو ټول هر څه به د قاضي فیض عیسی سر ته ځي. حامد میر هم ویلي دي چې ما ته ډیر افسوس دی چې ما د قاضي فیض عیسی حمایت کولو څوک چې د خپل فیصلو خلاف ورزي کوي نو هغه به نور څه خو وکړي لکه د حامد میر چې کوم دی د به د قاضي فیض عیسی په حمایت کې ډېر زیات ټویټ کوله. اوس دی خپله وایي چې ما ډېر مطلب ما له ډېر غټ افسوس ته چې ما د هغه حمایت کولو او اوس چې څوک هم داسې وایي چې په پنجاب کې جسټس منیر پیدا شوی دی پنجاب جسټس منیر پیدا کړی. جسټس منیر هم یو ډېر بدترین جج تیر شوی و خو اوس قاضي فیض عیسی چې کوم دی خلکو نه جسټس منیر هیر کو جي. بل د قاضي فیض عیسی حوالې سره صاحبزاده حامد رضا هم یو ډیر سخت ټویټ کړی دی. دغه ډیر سخت خبرې په خپل ټویټ کې کړي دي. حامد رضا ویلي دي چې د پاکستان د عدالتي تاریخ ټولو نه غټ بدزبان بدتمیز بد تهذیب بد کردار کرپټ منافق اور خود پسند سړی چې کوم هغه قاضي فیض عیسی و. د انصاف په نوم د انصاف دغه په دور کې د انصاف دا حل دی چې سړی کم دغه په دور کې د انصاف دا حل شو چې داسې د چا پکې دور کې هم نو شوی داسې مکروه کردار د چا په دور کې هم نو شوی کم حل چې د انصاف وکړو قاضي فیض عیسی. مطلب هر سړی چې کوم دی د خپلو تو په خوله چې کوم دی د قاضي فیض عیسی طرف له کړې ده او هر سړی په مکمل تنقیدونه کړي دي او اوس چې سم کیږي خلک په الزام په قاضي فیض عیسی باندې لګي. قاضي فیض عیسی پرون اخرنۍ ورځ وه نو نجات هم خلکو منو کړی دی. نن به د پاکستان نوی چیف جسټس یحیی افریدي چې کوم دی هغه به حلف اوچتی جي. دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.